تکلیف الله پاک چاته تکلیف ور ورسي دا ټول په ټول مخلوق داغه نه تکلیف نشي رسول لري کول او کو الله چاته نفع ور رسي نو دا ټول په ټول مخلوق هغه نفع نشي بنا کولی یعنی د نفع او د نقصان د دې مالک الله تعالی دی د بیماری او د صحت د دې مالک الله تعالی دی نو څرنګه چې چاته تکلیف رسي نو د الله په امر سره رسي چاته خوشحالي رسي چاته نفع رسي د الله په امر سره رسي نو دک شان دی الله تعالی رازق هم دی دا رزق ورکوونکی هم الله تعالی دی دا څومره مخلوقات چې دی دې ته چې دا رزق ورکوي د الله تعالی ورکوي یعنې د هر یو څیز رزق دا په الله تعالی باندې لازم دی نو الله تعالی باندې څوک څه څیز لازمولی نشي خو الله تعالی د مخلوقات دا رزق از روح کرم په خپل ځان باندې په خپله لازم کړی دی نور په الله باندې څوک څه څیز لازمولی نشي خو الله د کرم د وجې نه چې الله ډېر کریم دی د خپل کرم د وجې نه د دې ټول مخلوقاتو دا رزق دا په خپل ځان باندې لازم کړی دی رزق څه ته ویلی شي نو رزق هر هغه څیز ته ویلی شي چې هغه په هغې سره د یو جاندار څیز پرورش کېږي هغه پې نشونما مومي هغه پې غټېږي نو د رزق ذمہداري الله تعالی اخیستې ده ابو موسی اشعری رضی الله عنه او ابو مالک رضی الله عنه دې دواړو مدینې منورې ته هجرت وکړو نو څه وخته پورې دې سره خوراک او څښاک وو خوراک دپاره او د څښاک دپاره څیزونه د مکې مکرمې نه وړي وو نو څه وخته پورې خو هغه باندې ګزران کوو اخره کې د خوراک څښاک هغه څیزونه ورته ختم شو نو دا اشعري دا چې کوم دی قبیله ده نو دا قبیلې والا وږي شو نو دی په مشورې سره ابو موسی اشعري رضی الله عنه چې کوم دی منتخب کو چې دی به لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به لاړ شي او ورته به ووایي چې مونږ وږي یو زمونږ غونډه قبیله وږې ده نو زمونږ د خوراک دپاره څه راکئ نو ابو موسی اشعري رضی الله عنه چې کوم دی نبي علیه السلام له راغی نو چې ویې کتل نو نبي علیه السلام په خپل کور مبارک کې دا آیات مبارک تلاوت کو وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها دا چې ابو موسی اشعري رضی الله عنه واورېدو نو واپس ته هغه ځای نه لاړو چې الله تعالی د رزق ذمہداري اخیستې ده نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ولې غواړم د الله نه ولې نه غواړم نو واپس خپلې قبیلې ته راغی نو قبیلې والا ته ویل چې بس الله تعالی به انتظام وکړي نو قبیلې والا زړه کې سوچ کړی دی چې د نبي علیه السلام د ویلي دي نبي علیه السلام به اوس څه کسان به منتخب کړي هغوی به موږ له رزق راورسي خوراک څښاک به راورسي نو هغوی په تمه باندې ناست دې کې چې قاتل نو دوو کسانو یو غټه کاسه یو غټ دیګ دا په دوه کسه باندې نیولې دی ورغلو او تپوس کې اشعریان تاسو کې څوک دي یعنې د قبیلې اشعریه د دې څوک شته تاسو کې نو دوی لاسونه اوچت کړل ویې مونږ کوي وي دا واخله دوی چې ورته وکتل نو ښایسته غوښه پخه کړې شوې ده او په هغې کې چې کوم دی ډوډۍ د غنمو دا چورې کړې شوې ده او پلاستیکي غوښې شورواږي چې ډوډۍ چورې کې دي ته سرید ویلی شي او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوښ خوراک او نبی علیه السلام فرمایل چې زما څنګه په ټولو طعامونو کې سرید خوښ دی نو دک شان دی په 11 بیبیانو کې عایشه رضی الله عنها خوښه ده فضل عایشه علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام فضیلت د عایشې رضی الله عنها په نورو ښځو باندې داسې دی لکه په دې ټولو طعامونو ته چې په سرید ته چې په دې ټولو طعامونو کوم فضیلت حاصل دی څنګه چې دا سرید په ټولو طعامونو کې مرعوب او ښکلی خوراک دی نو دکه شان زما په بیبیانو کې د ټولو نه اوچته بیبي دا عایشه ده بلکې په ټولو ښځو کې اوچته ښځه اعلی ښځه دا عایشه بیبي ده رضی الله عنها نو دا خوراک چې کله دوی وخوړو د اشعري قبیلې ښه ماړه شو نو څه دې پاتې شو نو کسانو ته حواله کړي دا اوس نبي علیه السلام له ورکې او زمونږ په شان دي نو چې سبا لپاره به جمع کوله چې دا خیر دا مقام له وخورم وي نه زما نور مسلمانان رونه به وږي نو دوو کسانو ته حواله کړي دا نبي علیه السلام له ورسوئ چې کله نبي علیه السلام له خوراک وړو نبي علیه السلام دوی د الله پیغمبر تاسو چې کوم خوراک را لېږلی و نو هغه زموږ نه زیاتي شو دا بل مسلمان له ورکړي نبي علیه السلام ما خوراک نه در لېږلی اخره کې ابو موسی اشعري رضی راوغوښت ورته وی دا څه چل شوی دی اوس دا ما د الله تعالی نه مدد غوښتي و دا آیات مې اورېدلی و
او د الله تعالی په تمه مو الله په خپله باندې مدد را لېږي. نو الله تعالی مدد کوي او هر یو شي ته رزق ورکوي.